نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 2000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل. شام فتح شو، مخکې نور فتح هم شروع دي. د روم چې کم بادشاه و هرقل داغه سره یره پیدا شوه کو د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغه ځای چې کم بادشاهانو هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات څه غوسه شو. وی دا څنګه خلک شام ته راغلی ده چې زه فوج لېږم او هلته ورکېږي هغوی وجني، زه فوج شام ته لېږم او هغوی وجني. تاسو د 2000 کسانو مقابله نه شئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وی دا اخري موقع د ماله راکه، دا موقع ماله راکه. زه درله شام خو پرېږده وی مکه او مدینه ته هم خالي کومه. ته دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي، خو ما ته یوه موقع راکه. دیارجان ورته ووي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل. 2 لکه یو ورکړو، 2 لکه بل ورکړو، 2 لکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو. 10 لکه فوج. په دې کې 80,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي وو، دا مرتد شوي وو. 80,000 کسانو د دوی مشري جبله ابن سهم غسانی کوله، دا یې مشر و. نو 80,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 2000 کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر راورسېدو، وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لکه فوج تیار کړ او په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو. صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته یې لېږلي وو. په ټولو پسې سوال جواب وکړو، زر تر زره تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ماله مشوره راکړئ. هرقل بادشاه 10 لکه فوج زمونږ مقابلې ته راایستلی دی، مونږ صرف 2000 کسان یو. زه څه وکړم؟ ماله مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره و. قرآن وی وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره و. په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو، مدینې منورې کې مورچې جوړو. شام پرېږدو وی ځکه چې 10 لکه فوج دی، نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي. نو شام پرېږدو، مدینه منوره کې مورچې جوړو، هغه سنبالو، هلته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دا یې کس ته یې وي کښېنه کښېنه، زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله. ته خبره وکړه شام مونږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پې مونږ ورکړي دي، او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداري کوله. د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروسته بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا 10 لکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي. کو دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي، نو اول به مونږ ختموي، مونږ پسې به دلته ګرځي، زمونږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کو، د فوج مشر دی و. امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خو د فوج کومنداني او مشري چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله، او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی په دغه دور کې په مدینه منوره کې
نو ابو عبیده رضی الله تعالی خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان اے د سلیمان پلارا لګ مشوره خورا ک ته ول خاموش ناشتي کله چې تا مونږ له مشوره راکړه الله پاک ډیر خیر اچولې ده ته ول مال مشوره نه راکای خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کوله اگر چې زما مشوره بل شان ده اگر چې زما رائے د دوی نه بدل ده خو مسلمانانو چې په دې ځای کې پاتې کېږي نو زم د دوی مطابق خبره کوم ورنه زما رائے ده نه ده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه مال به مشوره راکای وی نشم کولای د مسلمانانو خلاف کنه د مسلمانانو خلاف نشم کولای ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نکوم یو کاروم نکوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دار چې په دې ځای کې پاتې کېږي زما رای دانه ده دلته نه پاتې کېږي وی ولې وی ځکه دلته غیر چاپیره باغونه دي دا ځای تنگ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو اسونه ډیر زیات تیز منډه وي زمونږ د عربو اسونه ډیر زیات تیز دي هغه چې تر څو پورې دوران او جولان اون خوري ناغي فتح نشي مونتله زمونږ اسونه چې داسې د لري نه راخوشي کې او راشي نو دوی فتح مومي او بیا ته وباسي او بیا په بل طرف راتاو شي زمونږ عادت د جنگ دا دی او دلته موږ اسونه نشو غلولې غیر چاپیره باغونه دي استا سره ایدا زما رای دا ده چې دا ځای به پریدو لږ مخکې بلال شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریبا وزمکه ده خوش بیابان دی نو په خوش بیابان به کافرون پراته مونږ هم پراته یو بل سره بیا ګورو اسونه بس غلو چې سکیږي او خواته دریاب هم دی او براتم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایلی اسلام مشوره ډیره خپل ده صحابه کرامو ته فرمایل شابه او چتیږي شابه یرموک میدان ته ځان رسوي نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوی ځکه وته غزوه یرموک ویل شي غزوه یرموک او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه نه کاله یا لس کاله وروسته دا غزا راغلی ده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لوی غزا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی عنہ او عبد الله رضی الله تعالی ورکو ویلار شدا خط مدینی منورې ته عمر رضی الله تعالی ورسوه چې مونږ باندې لس لا کا فوج راغله ده او مونږ ورته صرف 2000 کسانیو سوکو اسنه چې سباره ته دا وای چې زما صحابه کرام دي اسی حالات کړو سوکو مشوره راکا او ګستا سره د جنگ کسانی مونږ لای راولېګا دا خط عبد الله رضی الله تعالی ورکو عبد الله رضی الله فرمای ما د جمعې په ورځ باندې زره روان شم د جمعې په ورځ روان شم تلم د شام نه بل جمعې ته زه مدینه منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیمو عمر رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې او داس کو د جمعې د مانځه د پاره ځان تیارو چې زه ولیدم ما ته چې عبد الله خیر علی په خیر علی د چرته نه رالی ما ورته چې امیر المؤمنین د شام نه رالما وی ډیر خوشاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به راوړی کنه ډیر مودو شو چې شام ته تللی دي زما صحابه کرام زما غازیان په حالت کې وو ما ورته ایسو نه ختم ولا داسې ورکو د ابو عبیده رضی الله تعالی ختم ولا ورکو عمر رضی الله تعالی چې خط ولید کنه چې په مونږ باندې لس لکه فوج راغله مونږ صرف 2000 کسان وسو کو د عمر رضی الله تعالی دا رنگ بدل شو سخه پشو او داسې وکړو منبر ته وخوتو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان وکړو د جهاد په موضوع بیان وکړو او بیا وویل وی په شام کې ستاسو 2000 ملګري ګیر شوي دي کو څوک جهاد کول غواړي زر ځان تیاروي چې ځان پسې رسوي بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله تعالی عنہ خو راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه عمر رضی الله تعالی فرمایي وسولي کوم علي وی ولي کپکی چې د الله نوم واخله او غزا شروع کړي زمونږ د امداد نه تاسو د الله امداد کافی دی پته کې 2000 کسان غزا شروع کړي زمونږ د امداد نه تاسو د الله امداد ډیر زیات دی عمر زه خط ولیکو او عبد الله رضی الله تعالی ورکو ودا ورسو شام ته عبد الله رضی الله تعالی د خالی فسار باندې روان شو اوخته ختم د خالی فسار باندې روان شوم نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجان چې دا ولیدلی په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مرالو چې ډیر اوږد مزل شام ته روانه او غزال روانه کې د شاړو دوباره ژوندې رام نشي راشد نبی علیہ السلام د روزي خلک زیارت وکړه دا به د اخیری زیارت شي د نبی علیہ السلام د روزي یوخ مراتاو کو
راتو قرالم د نبی رسول الله روزي خواله وی چې عالم التک علی رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عائشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي دوی التدی وی علی رضی الله تعالی راتو فرمایل چې سره علی ځان رسو شام ته الله ما ورته وی چې علي شام ته زما خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبی رسول الله د روزي زیارت وکم وی ما ته وی چې عمر غون ته سړی موجود دی داغه نه دعا واخله ما ورته چې هغه ته دعا کړې د تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله خاندان یې تاسو راته دعا وکړئ او بل د نبی رسول الله د روزي په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکړئ عباس رضی الله تعالی الله سوچت کړو وی دعای شروع کړ علی رضی الله تعالی الله سوچت کړو وی دعای شروع کړه چې الله د نبی رسول الله والسلام روزي مبارک ته داسې لاسونی و وی الله زتا ته د رسول وسیله کومه زتا ته د پیغمبر وسیله کومه هغه پیغمبر درته وسیله کومه کوم چې تا ته آدم علی السلام وسیله کړي وو او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علی السلام ته خطا معاف کړي وو زتا ته دا پیغمبر وسیله کوم ته د په برکت سره عبد الله ته دا سفر لګلان کا سفر ته لګلان کا او دا سفر ته آسان کا دا دعا وغوښته علی رضی الله تعالی فی امین وی چې دا دعا وکړه لکه علی رضی الله تعالی ته فرمایل وی چې عبد الله علی شبو ځان رسوا اهل بیت درته دعا وکړه د نبی سلام خاندان درته دعا وکړه په دلاره آسان ځان رسوا عبد الله رضی الله تعالی فرمایي وی د هغه طرفه د شام نواله د مدینه پورې دا سفر می په یو هفته کې کړو او د دې طرف نه چې روان شوم د خالد ورځې سفر مې وکړو د اتوار د ورځې سفر مې وکړو او د سلورمې په ورځ باندې وی د مازیګر ټایم کې چې دو ویزه ال شام ته رسیدلې وم د مازیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسیدلم د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږ شو د هغه طرف د یوې هفتې مزل او د دې طرف د دوه ورځو مزل دا ولې دا د اهل بیت په دعا سره اهل بیت په دعا سره بهر حال ویزه چې ال تور رسیدم عمر رضی الله تعالی چې کوم خطر راکړی او هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی تور کو چې هغه ته ورکو هغه خط پړاو کو صحابه کرام راټول کو وی ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خطر علی غله او دا درته ویل دي چې د الله نوم اخلي او غزا شروع کوي د الله نوم اخلي او غزا شروع کوي خو زما صحابه کرام بي ځان موجنه صحابه کرام چې دا خبر اورید ډیر زیات خوشاله شو ډیر په جذبه کې رالو التکی د هرقل بادشاہ چې کم فوجي لیډرو دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کم عرب مرتد شو الته تلو شپېتو زرو کسانو سره دی وروغتو ویلال شه د مسلمانان چې دی وګی تګی دی دلته پراته دي وای ورته چې تاسو مشرانو ته سلسل دینار درکو جوړې بدرکو جامې بدرکو تخپې ډالې بدرکو زل مدینه منورې ته مونږ ته شام پرې دی بلال چول ورکا جبله ابن سهیم غسانی استا اخته او را روان شو چې را روان شو دی خواراغه چغي اواله البراز مخ تروزه چې دا आवाज ابو عبیده رضی الله تعالی ورید کنه تور راواغسته است وخت داغه مطلب دا چې جنگ لراغه نو چې د است وخت او د ور لمخ ته وته دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونه یو بل شوندان بوین کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ تلاش کو داسې راويستا وایړه چې تور وایړه نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وای گزارونه کې ز جنگ لنیم راغله روغله راغله ما ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای سوای عزت دیارجان را لګلې ما چې تاسو له دومره پیسې درکو دومره جوړي جامې بدر کو شام را ته پرې د مدینه منورې ته ځای سره جنگ کوي او جنگ سره کولم نشي مونږ لسلا کوي او تاسو 2 زره ولې ځان وجنای خروج ځای کړه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایلی څه خبره پوره شو او یو زما خبره وره ایمون ته زمون پیغمبر 3 خبرې کړې دي څو خبرې کړې 3 خبرې اوله خبره دا کړی دا چې ایمان راوړی بس سلامت پشه ایمان راوړی سلامت پشه زمون اخلاص یې ایمان راوړی نو ته نه ایمان چرته راوړی چې ایمان راوړی تاسو سره جنگونه سلکو ویخه وی دویمه خبره مونږ ته زمون پیغمبر دا کړی چې ټیکس پته اخلي جزیه پته اخلي ټیکس په اخ ورکی الګنه په پات کېږي ټیکس ورکوي نه ټیکس ولې درکو وی درېمه خبره زمون پیغمبر مونږ ته دا کړی وای چې jihad ته تیار شي ور نر سړی دی ته وای کنه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه
یا جزیه ورکا یا می توري ته تیار شه. دا درې خبرې دي. بل څلورمه خبره پکې نشته. جبیل ابن سیم غسانی ورته ما خو سره روغه کوله خو چې ته نه غواړې جزه جنگ دی پینو دی واپس لاړ دیارجان ته وی هغه روغه نه کوي هغه روغه نه کوي. دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2000 صحابه کرام دا غي صفونه تیار کړو. هغه طرف ته دیارجان حکم کو زکا چې هرقل بادشاہ ورته ویلو خپل لس لاکه پوج به مخې ته نو باسي پلس لاکه پوج به نه بلسي. هغه طرف ته عرب دي مونږ ته دا 10000 کسان چې راغلي دا عرب دي کوم چې مرتد شو کنه د جبیل ابن سیم غسانی دا 10000 کسانو دم عربو وی هغه طرف ته هغه عرب دي مونږ سره دا 10000 کسان عرب دي وسپنه ماتيږي عربي په عربي ماتيږي تاسو بل لس لاکو کسانو ته سنوي دا 10000 کسانو لمخې ته وباسي تاسو به صرف تماشا کوئ. جبیل ابن سیم غسانی 10000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وا نو یو نیم میل اغیرالو یو نیم میل پس مسلمانان مخکې شو. ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2000 صحابه کرام زنانه وی هغه د یو غونډې شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیانیم تللی وي غزا کې دوی سره خپل بیبیانیم وي او په غونډې ته صحابه کرام کېنولې تاسو بر دوی حفاظت کوئ د غونډې شاته هغه کېنولې. خالد بن ولید رضی الله تعالی چراغه وای کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړی دي وی ابو عبیده دا سکای دا ټول صحابه کرام جنگ ته ودرولې دي نو یې سو کما هغه 10000 دي مونږ 10000 یو قران وی چې یو مسلمان بر دوه کافرونو نه تختی یو مسلمان با د دوه کافرونو نه تختی یو مسلمان بر دوه کافر مقابله کوي هغه 10000 مونږ 10000 ما 10000 ته 10000 ودرولې دي په الله می توکل له. خالد بن ولید وی زما امیر او خبر دی بالکل منم خدا رای دی خپل نه ده نور امیر چې سوا خبر کیږي خدا کار دی خپل نه دی په دې ځنه امرزا وی ته سوای. خالد بن ولید وی ګوره هغه 10000 مونږ 10000 مونږ بنن جنگ وکړو دا 10000 به وجنو دا به وجنو کنه سباله به بیا جنگ کیږي نو چې سباله بیا جنگ کیږي نو هغه سره لس لاکه په شاته دمه پروت دی هغه به 2 لاکه نور رو بس نو موږ سبا جنگ نشو کولای ستړي کنه زمون ډیر بهادر شو سبا مو جنگیدو نو څوک دی وجل 2 لاکه نور وجل نو الته کې 8 لاکه په نور پروت نه 2 لاکه به نور رو باسي وی زمون ډیر بهادر یو په درې مورز بیا مو جنگیدو نو شپږ لاکه په نور پروت نه موږ به در کمه پوری د 2000 صحابه کرام به جنگای اب در کمه پوری ته جنگای الله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي ته سوای سو کوم زه تراته وایا ای زما رای دادا چې د 10000 کسانو مقابله به په 10000 کسانو کوم زما رای دادا د 10000 کسانو مقابله به په 100 کسانو کوم په 100 کسانو هغه به 10000 زما سره به 100 کسانی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا څه خو نشي کېده تاسو کوي د عمر رضی الله خط نه دی چې زما صحابه کرام به زې شهیدان نه کوي دا خو ته د نبی اسلام صحابه کرام شهیدان کوي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل یو زه د نبی اسلام صحابه کرام به زې شهیدان کوم نه اول به په خپل شهید کېږم زبته مخ کې روان یم. ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی خالد بن ولید ته ډیر جذباتي دا فیصله دي د جذباتو دي چرته 10000 او چرته 10000 کسان چرته 10000 او چرته 100 کسان. خالد ابن ولید ورته غوسه شو اے ابو سفیان په جاهلیت کې هډیر بهادر وي د وسد بوزدلې خبرې شروع کړې. ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل د بوزدلې خبرې نکوما خو چې خامخا د 10000 کسانو جنگ کوي کنه نو په 100 شونه په 100 کسانو وکا پسوی وکا نو یو تن به د 100 تن په مقابله کې راشي د ضرورت مقابله کې کنه هغه 10000 او 200 کسان نو یو مسلمان به د 100 کسان مقابله کوي. خالد بن ولید زما رای خدا و چې زب 10 کسان بیا خو چې تاسو وای 100 دي جزء 100 به زمانو وبره حرکت نه راوړم 100 به زمانو لاندې کمره کې بجګه ګلاس دي 100 به زمانو. خالد بن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره 100 صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف ته سو کافر دي 10000 جنگ شروع شو سحر ټایم دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنه
وی ما پسې به تر هغې پورې نه راځئ چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نه یم یا ګرفتار شوی نه یم، ما پسې به نه راځئ. چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په 80,000 کې 80 کسان چرته ښکاري، خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته راووت نو صحابه کرام به مو وایي زموږ ملګري ژوندي دي. خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو، زما صحابه کرام څه شو؟ شهیدان شو. او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو، پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته د واقع ته ورستو وامه زما صحابه کرام شهیدان شو. ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل وځي چې حمله وکړو. ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي، نه بځای، بالکل به نه ځای. وینه بځای وی ټیک دا چې داسې د ماښامني دا خړای خورېده که نه، خالد بن ولید رضی الله تعالی داسې ستړی ستومانه په اس سور دی را روان دی صحابه کرام سره دي چې د صحابه کرام خواله راورسېدل که نه چې ځان سره ملګري وشمارل صرف 60 کسانو سره 60 کسان. څو صحابه کرام ورکو؟ 40 تنه. 80 صحابه کرام یې بوستي وکړه، 40 صحابه کرام ورکتي صرف 60 تنه وسره رالو. خالد بن ولید رضی الله تعالی داسې اسمان ته وکتل او ډېر وجړل، یا الله زه به تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته وایې زما صحابه کرام دې ولې شهیدان کړي، زما مسلمانان دې ولې شهیدان کړي دي، او زه به عمر ته څه جواب ورکوم؟ عمر به راته وایي چې 40 تنه دې شهیدان کړو. ډېر وجړل. ابو عبیده رضی الله تعالی ته وویل وی ابو عبیده ما له 100 تنه قربانۍ والا پکار دي، 100 تنه قربانۍ، یا به د خپل 40 تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم، ما له 100 تنه نور راکا. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ګوره ته ډېر ستړی شوی، زه په خپله ځم. وینا ته به نه ځم، زه ځم، ټوله ورځ جنګ کړی دی، ښه زه ځم. 100 تنه صحابه کرامو سره ملګري شو، روان شو. چې لاړو هلته ورسېدو نو چې اوی قتل د کافرو 15,000 مرداران پراته دي. 80 تنو 100 تنه کافر مردار کړي دي، 15,000 80 تنه 15,000 چرګان هم نشي حلالولی. دا د الله امداد و. 80 تنو 15,000 کافر مردار کړي او چې ګیر چاپېره خپل مرګري ولټول که نه نو 10 صحابه کرام شهیدان پراته، 10 صحابه کرام شهیدان پراته. هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زمونږ دا شهیدان هلته ورسوئ، دا یې واپس کړو. اوس 60 تنه دوی سره 10 تنه شهیدان شوي، 100 تنه ورک دي، 10 کسان ورک دي که نه په 80 کې 10 خو دا شو 10 ورک دي. وی زه به ځم او دا 10 کسانو معلومات پکوم. ځان سره ملګري روان کړه، وی زه چې په کافرو حمله کوم. روان دي په دې کې نو تر غوږو شو، داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وای قتل څه کسان په اسونو را روان دي، چې وای قتل هغه د ملګري صحابه کرامو. وی تاسو چېرته تللي وای؟ مونږ چې هغه کافر په منډه شو نو مونږ پسې وروستو روانو، هغه په دې دشتو کې ځغلول، په دې دشتو کې خو ته نور هم ډېر شی مردار کړي دي. وی ښه نو چې وای شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو، نو 100 تنه ورک دي، 15 تنه ورکو، دا 15 تنه گرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ وو. دا ډېر عجیبه صحابي و، دا صحابي پهلوانو، د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر وو. دی یو ځل د کافرو پهلوان، یو طرف ته کافرو پهلوانو، دی په خپل هم پهلوانو، هغې 80 تنو دی یوازې مقابله شروع کړه. دی زرار ابن ازور رضی الله تعالی په 80 تنو کې چې 60 پهلوانان مردار کړو، هغه 40 تنه وتښتېدل، 40 تنه وتښتېدل. داسې پهلوان و او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وتلو کمیس په ایستو، کمیس په د بدن نه ایستو، ورتاو به کو بربند به غزا ته وتو، زغره مره به نه اچوله. چاته تپوس کوي زغره خو نه اچوي نو دا کمیس ولې وباسي، دا ولې وباسي؟ دا ځکه وباسمه هسې نه چې کافر و چې د کمیس ته لاندې به یې زغروي، چېرته دا ونه وي چې د کمیس ته لاندې یې زغره اچولې ده نو زه ورته خپل بدن وښیم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته دی، ښه ډاډه راباندې راځه. دا بربند ځکه وځم چې دا کافر راباندې ښه ډاډه حمله کوي. داسې خو عجیبه توکل والا صحابي، دومره بهادر صحابي و. 4 زره ګرفتار شوی، الله ژوندی آزاد کړی دی. بیا زرار ابن ازور رضی الله تعالی نو دې پکې هم ګرفتار شوی و.
چې راغی د خالد ابن ولید زه ډېر وجړل 15 تنه صحابه کرام مې اوس هم ګرفتار دي سبانه ورځ شوه دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان او هغه 15 تنه 15,000 کسان رانه وجلی دي دیارجان ډېر سخت غوسه شو تاسو خو بالکل د کار نه یای تاسو روز د دوی فکر نه درځي یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دی نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه کس ولا مشوره ورکړه ګرفتار دي چې هغه ډیر زیات بهادر دی ډیر زیات غیرتی دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو هغه دومره بهادر دی چې هغه تعالی دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه مې دوکه ورسره وکړه دیارجان وی دا ټیک تا دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغه ته وایا چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو هغه راغی چې غیواله نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته وته استاسره مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ویل وزیما استاسره هم دی زما ابو عبیده وته نه بل تن دی استاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید یم دغه یادو ما هرقل بادشاہ چې موږ دغه په لاس روغ کو خالد ابن ولید زما په لاس روغ کوي او زروغه ته تیار یم وی څنګه روغ کوي وی هغه د الته غواړي او چې راشه خالد ابن ولید استه وخته ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانا دوکه در سره کوي مزه نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کو یا بخپل 15 ملګری راولم یا به ما شهید کو یا بخپل 15 ملګری زما به روان شه دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخ کړي پسې ورپسې دی انته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو الله سلا کا پوش پروت ته کړه چې د کافرو پاټک راغی هغه ورته د اسن راکوشه مخکې دیارجان بادشاہ ناسته دا بیا د بیره چې په اسمان دی ورځي راکوش شخکته خالد بن ولید وی زم میلمه ما د میلمه خلک بی عزتی نه کوي تاسو ما د اسنه کوزوي دا خو زما بی عزتی ده مون خدای میلمه ډیر عزت کو تاسو زما بی عزتی کوي دا جبیل الله ابن سهیم غسانی سره هغه پاټک هغه پوجان ورته مون خو رومیان یو مون ته خو پته نشته رښتا تاسو داسې رواج دی جبیل الله ابن سهیم ورته او مون عرب د میلمه بی عزتی نه کو وی سید مخ کې ځای په اسماني ززا د پری خو تلګ ما خلاف بل پاټک راغی هغه وته راکوشه وینه کوزیګم تاسو میلمه بی عزتی کوي بهر هغه ډیر ظالمانو دی د اسمه راکوس کو په اسمه مخ کې نه بیاي ځکه مخ کې دیارجان نسته دغه بیا د دې چې تاغله په اسمان دی ورځي خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوش شو اوس اسی التو تړو ته د اسره لدل تو تړو د اسو تړو یو طرف ته 15 لاکھ پوج پروت ته بل طرف ته 15 لاکھ پوج پروت ته دیارجان بادشاہ په منځ کې ناشته په خشک بیابان کې ورته یو بادشاہي ځای رخصوي دي قالینونه خورشوي د سرو زرو کرسي په پرتی دیارجان بادشاہ ناشته خالد بن ولید تور راغسته دا او د امسا په شانتي ټانکورې په شانتي پزمه کې لګي په منځ کې روان دي دا تور پزمه کې لګي روان دي دا څنګه انسان دی هغه خالد بن ولید ډیر پیجندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړیو خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړیو نو هغه چې ولیدو چې موږ دا پوه شان ته لګو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شان روان دی تور پزمه کې لګي او روان دی پوه ته یو خپل خوا ګوري دیارجان بادشاہ له چور رسیدو هغه ځان ته بل د سرو زرو کرسي خوا د توی کېنه په دې کرسي کېنه خالد بن ولید چې الله ته چا تکلا کرسي په والا خو ورته وکړه کرسي په لته والا دیارجان بادشاہ درته مونږ درته عزت درکو ته په خپل ځان به عزت کوي مونږ درته د سرو زرو په کرسي کېنه ته په لته والا وسره زمونږ د پاره عزت ته په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان د پاره د سرو زرو غوتای نشي استعمال ولنه په کرسي به سکینه الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ د سړونو وس خزي رخصي وي دي سړی نه په کویدن کې د سرو زرو غوتای وړي دا نه ځان له خزه رخ کړي داسې د کداسې نه ده الګ نه د سرو زرو غوتای وړي ولې دا خزه نه ناوي ده کو چې کوم د بغیرتوب رسم یې په مونږ کې موجودي
هلک د سرو زرو ګوتې د سره په لاسولې نشي، دا حرامه ده. نو خالد بن ولید هغه کرسۍ پلته وواله، موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتې استعمال جایز نه ده، تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ. په ځمکه کېناستو، توره ځان ته داسې ټک واله وی دروله. هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او زی دا شام پرېږدئ، شامو پرېږدئ. خالد بن ولید رضی الله عنه ته فرمایل ستا خبره پوره شوه؟ وی او. وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړې دي. وی کومې درته کړې دي؟ وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایه چې مسلمانان شئ. وی دیارجانه ته مسلمانېږې؟ وی نه. وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ، ټیکس راکئ؟ وی نه درکوم. وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ، جنګ ته تیار شئ. نو دیارجان پوج ته آواز وکړ تاسو ورته ګورئ، دا خو دوکه وه، موږ په دوکه راغوښتلې، وجنئ یې که نه، تاسو ورته ګورئ. نو چې پوجونو تورې راویستې که نه، خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده، هغوی خواته که نه په ریسټ یې وله کېښوده. ما خو به شهید کېښوړم، بیا به ما د دیارجان سر والی وي، ستاسو د گورنر سر به ما وړم بیا لوځولی وي. ای کرنل ورته وي ګزار ونه کوئ، سړ رانه وایي ګزار ونه کوئ، سړی خو زه ونیوم. چې داسې وکړه که نه، نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې، کافر پرې مین شو چې دا څنګه سړی دی، د 10 لاکه پوج ته را دننه شوی دی، خبرو ته یې وګوره، خوښې شه، زړی پرې ورغی. وایي داسې کار کوو که نه، لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه، وایي دوستي کوو، مرګتیا کوو، ورورولي کوو. که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي، او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم، وروري کوو، خوښ مې یې. خالد بن ولید ولدا لاس ونیو، لاس ولا ټیل وو چې د مسلمانانو د کافر ورولي نه کېږي. اول مسلمان شه، ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم، زه به دې خپلو ته ناسم، اول مسلمان شه. دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه. بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو، یو خول یو ټوپۍ په سر و، پای کې ملغلرې پیلې شوې وې، هغه یې وله ورکړه. وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپلو ټوپۍ په هدیه کې راکړه، دا به زما سره ستا د لاس نه ښایي. خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو، ور یې وله کړه، دا واله تر سره زما د لاس نښه شوه، او ته کافر یې، زه ستا ټوپۍ نه اخلمه، ته د کافرو هدیې نه قبلومه، هغې پای کې ملغرې لګېدلې وې. نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی، پوج ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ، دا زما میلمه دی، دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ، روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته وله ونه بلسئ. خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي. وی د زما سره 15 کسان ګرفتار دي، هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم. 15 کسان چې ما سره کوم ګرفتار دي، هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه ورسره ملګري کوي. خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی، توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی، د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد، د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې. حدیث مبارک کې راځي صحابه کرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر، الله اکبر، لا اله الا الله او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درود شریف سره په لوړ आवाज باندې چغې شروع کړې. 2,000 صحابه کرامو आवाज شروع کړ، څومره په تیزه چغه شروع کړه. یو روایت کې راځي وایي حتی جوابته الجبال، حتی در دې پورې چې غرونو ولم جواب ورکو. غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکړي نو انګازه لاړه شي، بیا دته واپس راځي، د غرونو نه انګازې رالي، د الله اکبر، د لا اله الا الله او د درود شریفو. دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ اواز سره ته ذکر کولی شي، په لوړ اواز سره ته درود شریف ویلی شي، دا د 2,000 صحابه کرامو عمل دی. هغه د الله اکبر، لا اله الا الله، الصلاة والسلام علی رسول الله، دا په لوړ اواز وي. 2,000 صحابه کرام دي دا چغې کړي، دا وویلو. خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو. بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو، وی نهه ورځې جنگ مه کوئ، صلح ورسره وکئ، کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي. 9 ورځې جنگ نه و، یو ورځ جنگ وشو، بیا 9 ورځې جنگ نه و. مسلمانان دی خوا پراته دي، کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي، په آرام سره صلح په منځ کې شوی، جنگ بندي ده، جنگ نشته دی. بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنگ 2مه ورځ کېږي، د جنگ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي
2 لکه فوج به بل طرف باندې روان شي 80,000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کوي یو در نه پاتې نشي یو وي 2 لکه په خي طرف ورځي 2 لکه په چپ طرف ورځي 80,000 مخامخ ورځي د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا وجنه مسلمانانو ته پته ولګېده نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15,000 فوج په یو طرف کو په خي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15,000 فوج کو صحابه کرام په خي طرف چې کم 15,000 کسانو د هغه امیر زرار ابن ازر رضی الله تعالی وګرځاو هغه لندغر صحابي ما چې جنگ ته بوته کمیس په یستو هغه پهلوان صحابي نو د خي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی ابو بکر رضی الله زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی هغه امیر مقرر کو نو هغه طرف 2 لک کسانو دې طرف 15,000 کسانو خي طرف باندې چې کافر رااله زرار ابن ازر رضی الله تعالی مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لک فوج پس پاک وځغله په 15,000 کسانو باندې 2 لک کسان وځغلول سيت مردار کړه سو تختیدل خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هو هغه باندې کافر غالب شو کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا غي چپ طرف مسلمانانو کې رادن نشو کافر 2 لک فوج په رادن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویل زنانه د غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو کافر غونډۍ کم رانږدې شو د مسلمانانو زنانه ورته راورسېدل چې زنانه خبر شوې چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته راووتلې د دې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ خورا خولته ابن ازر رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته راووته دا هم ډېره بهادره وه خور او دواړه یو شان بهادر وو لوړې راواغسته لرګې او چې کوم مسلمان په تیښته او پاس پسورو دغه د اس تخپې به یې پېوالې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې والې راتاول به یې وي چېرته تښتئ مونږ چاته پرېږدئ مسلمانان بعضې زنانه راغلې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وي دا ماشومان چېرته پرېږدئ چې تاسو په تیښته روان یئ زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ول غیرت ورکو دا ماشومان چاته پرېدای مونږ چاته پرېدای خولته ابن ازر رضی الله تعالی ول غسه د مسلمانانو د سونو د خپې په وله ورتا ول وي په مسلمانانو کې غیرت راوستو د مسلمانان بیا واپس شو چې بیا واپس شو هغه 2 لک فوج هغه تم شکست ورکو بهرحال په لسم ورځ باندې خو جنگ وشو د جنگ 2 ورځ وا ډیر جنگ وشو نو 4 لک او 80,000 کسانو بیا شکست خوړو چې بیا شکست یې خوړو مسلمانانو پکې عارضی شکست مونته خو بیا شکست په فتح باندې بدل شو دیارجان بادشاہ ته چې دا خبر ورسېدو ډیر سغوسه شو عجیب خلک یې د 2,000 کسانو فکر نه درځي په لکاو فوج لګم او واپس را تختای عجیب خلک یې په خپل پاسېدو وی د سبا نه به په خپل وزم جنگ ته ستاسو نه ده شوي زه په خپل وزم د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11 ورځ شوه او دا د جنگ 3 ورځ کېږي نو یو پهلوان په کافر کو ډېر غټ پهلوان او زورور سړی و دیارجان ته وي داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه په خپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې وما چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک نه شي کولی دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز کو څوک درپکې زما مقابلې ته روځئ دومره غټه تنه وه که نه صحابه کرام فرمایي چې مونږ ولیده مونږ چې دا چې تغر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اسور مونږ داسې غر راغی ته د مقابله بلا څوک کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل په مقابلې ته څوک وځي که زه په خپله وځم
دې سړي مقابله ته بل څوک وځي که زه په خپل وځم. نو زرار ابن حزر رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ته مو زده ته ما پرې د دم پهلوان دی او زم پهلوان یو بل سره به ګورو. دا زرار ابن حزر رضی الله تعالی ته ما ترجمه کوي کنه دا ډیر پهلوان صحابي او جنگ ته چې به وته قمیص په ورتاوو کمیس په ورتاوو وی ځکه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي اسینه چې دا وایي چې چرته زغره غوستي ده دوی زم دم پهلوان دی زم پهلوان یو بل سره به ګورو. زرار ابن حزر رضی الله تعالی استوخت او مقابله ته وته دوه په بل باندې گزارونه شروع کړو. خدا د عربو عادتو چې دوه تنو پهلوانانو به جنگ شروع وکنه درېمګړې بنه ورته یا به چې پدې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن او تختیدو بیا به نور تلو ورنه دا دوه تر به داغه پوری جنگیدل نور بس ګیر چا پر ولاړو تماشا به کوله کافرو هم تماشا کوله مسلمانانو هم تماشا کوله دوه تر بوتي دیو بل سره بلاندې وتی مقابله بوا. نو زرار ابن حزر رضی الله عنه مقابله ته ود د کافر سره لګیا شو توري په یو بل چلی نور مسلمانانو هم تماشا کوي کافرو هم تماشا کوي. زرار ابن حزر رضی الله تعالی فرمایي دې سي عجيبه سره و چې ما په د توري گزار کو داسې زغره غوستي او جمال د توري غسوکه واړه ولا دا اوس باندې زغره چولې وا ما په د توري گزار کو او کلنګ به کو تور به را اړه ولا او غټو سټ ته زنه رسیدم چې سټ نیول په تور واله دنګورانا نو ما چې به گزار کو لاندې بلګې دو لاندې داغه سو زغره وا ایمه چیرې د دې سړي سره سن کیږي بار وته تنه رسې وخت ته په اوس پنو کې پټته د سره سن کیږي وی چل می شروع کو چل می دا شروع کو چې اس می راو ګرځاو او چې اس می راو ګرځاو مسلمانانو ترا پتیخت شوم چې را پتیخت شوم کافر خدا وی چې کزه سړی رانه و تختی دو سړی می پتیخت کو وی هغه پسیم اسرا خوشې کو. زرار ابن حزر مخکې پاس پر کافر پس ور روان دي کافر و چې تختی رانه چې وای رسومه خو چې د مسلمانانو تل ګرانیز دي شو کنه زرار ابن حزر رضی یو چالو کو یو چلی دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راو کاګله دا واګی نه دا کېزه په جوخ ترو کاګلا یو نی بریک ورلو او دغه په شاته په 30 سپیډ کې روان دي کرا نو زرار ابن حزر په خپل اس کې زرو کاګلا داسې جوخ تا او شاته نه زدي سی وستله نه زويستا چې دغه په سپیډ کې روان دي او زه به اس ډایرک ودرم نو چې دا راشي چې په دې خېټه کې به نه زنه نو زی دا به تیر ډیر سپیډ کې بیا خو به وتی نو چې زرار ابن حزر هو په اس کې زرو کاګلا او دا نزي شاته دي سی وستله کنه او دغه په سپیډ کې روانو او چې د اسرا ورسېدو نو دا خو ډیر تکړه کافر او ډیر جنگي سړیو ځان ته بچ کو اسی په دې مړی کولګه چې اسی مردار شو اسی مړ شو اسی ولګېدو او د ځان بچ کو چې ځان ته بچ کو د سراغه زرار ابن حزر رضی الله تعالی کافر وی ته عربي او دوکا عربي سړیو دوکا دی وکړه ځان دې را پتیخ تک او چل دی دا کو زرار ابن حزر رضی الله او ز عربي او دوکا خطا ته پتن د جنگ تراغلې او الحرب خدغه جنگ خو دوکا په جنگ خو کېږي په دوکو باندې جنگ منی او دوکا نه منی جنگ خو یې دوکې جنگ تراغلې دا کافر ته عزت دوکا دی او کنتا ته څه پیدا درکړه سې چل کو زه خروغ یم سې چل کو دوکا دی وکړي چل کو زرار ابن حزر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چلو کو نو اس راتاو کو نو دغه په اسمانه زرار ابن حزر او کافر خو بغیر د اس ولاړو چې تورای تاو کا جو سټی وو ځکه چې اوس خو په زرار ابن حزر هو چته کنه د لاندې نو چې تورای تاو کړه کافر نه سټو او چې سټی وو را کو شو سره ته پرې کو چې سره ته پرې کو داغه چې کوم صغره او جامع او تور او هغه ارسته وست او راوي غستل د ځان سره زرار ابن حزر دا به زمای دبا زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې کافر مردار کو نو داغه ساز سامان بم دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان به بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو کو یو کا مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې دغه سره سین نه د دغه مسلمانی نو زرار ابن حزر هو ته هغه سامان جنگ را واغستو دا ما مردار کړي دا به زما یو وی دستا دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا دستا دی ال تک دیار جان بادشاہ خبر شو چې کوم ستړي ته مستر کې غړي دی غیر عالم مردار کو غیر عالم مردار کو دا څنګه خلک ته دیار جان بادشاہ ډیر سخت غوسه شو ودا سي او کوي کنه چې یو لاک پوج په یو غونډي باندې کې نه او یو لاک پوج په بل غونډي باندې کې نه او چې څنګه سار شي مسلمانان سپونه تیاری کنه دوی نه خبره وي نو تاسو په دا 2 لاک کسان په یو ځل په دی باندې غشرو وروي دوی باندې خبره وي دوی به ځان جنگ ته تیاری او چې تاسو په یو ځل باندې غشرو وروي
په یو طرف باندې په غونډۍ باندې 1 لاک کسان د شپې کېنولي په بل غونډۍ باندې 1 لاک کسان کېنولي د شپې مسلمانان چې سار پاسې د سپونه تیارول نا خبره وو په دې دوران کې به دغه شو باران شو د یو طرف نه د بل طرف نه به دغه شو باران شو دومره غشي په اورول چې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې دغه ته یوم التعویر ویل شي تعویر د عور نه د عور کوکسترګې ته ویل شي یعنی 200 صحابه کرام په دغه ورځ باندې کوکسترګې شو یعنی سترګې ووتې 200 صحابه کرام او ډیر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرام صفونه نه دي مات کړي ګوره ښا بیا هم شکست نه تسلیم کړي بیا هم صفونه نه دي مات کړي بیا پای غونډو ته پسې مسلمانانو وختل واغه کسانی مردار کړه سي وزغلول چاوي وزغلول په دې دوران کې چې ما خام شو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو فتح کوله په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرونو ما خامې ټیم دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکم چې دا کافرو له شکست ورکم مدد دې کولی شم ابو عبیده رضی الله تعالی ته تاسو کې وایي زه د دې عیسایانو لوی پادری یم د دوی مولای یم خو چې د دوی پادری او د دوی مولای نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي زمونږ څنګه امداد کوي دا جذبه در پکې د کم طرف رااله داسې چلو شو که نه چې مونږ دغلته په دې ښار کې زمونږ کورونه دي وی زمونږ دا پوج چې راغی نو زمونږ د زنانو بېعزتۍ وکړي زمونږ د کورونو بېعزتۍ وکړي نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پې شکایت وکړو چې دا پوج رالېږلی دی او زمونږ ټولې زنانو دوی بېعزتي کړي وی هغه زما خبرې ته اړو غوږ کېنښودو وی دا مې پړه کې راغلی چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي هغوی خو مې خبره ونه منله پس تاسو په لاس ورته سزا ورکوم وی څنګه وی زه داسې کوم که نه زه ځمه دوی ته دوی زما خبره مني ځکه دوی پادري یم د دوی مولای یم زما خبره باندې ډېر یقین کوي زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ تیار ساتئ او تاسو به زر اسونه راولئ زر سوارو او د دوی په خوا کې به هسې تېر کړه خو ګوره واپس په راتګ ته یې ګیر خو نه کړي هسې به اسونه دوی په خوا کې تېر کوي وی خوا کار زما دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ښه چې څنګه شپه شوه د هغوی ته تلي وو هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي ګوره د ځان خیال ساتئ هغوی ته وي ښه د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا او د دوی پادري وو د ده په خبره یقین وکړو هغوی ویښ ناست دي په دې دوران کې نیمه نیمه شپه شوه د اسونو د خپو اوازونه رالو د اسونه راله هغوی ځانونه تیار کړو چې به مونږ حمله کېږي خو شپه وه مسلمانانو خو اسونه هسې وزغلول واپس رالو یاره سړي خبره رښتیا وه حمله وشوه خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چلو شو چې سار شو هغه پادري راغی هغه مولا د دې عیسایانو وی ما خو وی چې په تاسو به حمله کوي خو هغوی خو در سره بل چل وکړو وی څه چل وکړو وی هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی ستاسو د شا غاړې راله په تاسو او په دریاب پورې وتي د شا غاړې ګیر کړي یې د شپې شپېتلي په دریاب پورې وتي دي نو مخې ته تم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو تاسو په منځ کې ګیر کړی وی څه چل وکړو وی ورشئ لاړ شئ پسې مونږ خو ناشنا خلک یو د روم نه راغلي دلته مونږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی مونږ ته لار وښیه که نه هسې نه چې په دریاب ورودنګو منځ ته شو چېرته ډونګې غرق پکې نه شو ګودر راته وښی د تېروتو چې ده ورته د قصد ته غلط ګودرې وښولې غلطې لارې ورته وښوي او شابه دا لارې په دې باندې ځئ په زرګاو پوج چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو غرق شو هلته کې داسې انتقام یې ترې واخیسته ښه داسې بدل یې ترې واخیسته نو څه په دریاب باندې لاو شو چې په دریاب باندې لاو شو څلورمه ورځ شوه اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې مونږ له څه کسان امداد له راولېږه د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده د عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنہ په نگرانی کې هغه مشر سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ دغه په مشرۍ کې 9000 پوج د مدینې نه شام ته دوی لره لګو خو هغوی لاره خطا کړې وه نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو دلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده خو تاسو لرالو اسلام راوړئ هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو تاسو خو زمونږ دشمنان یې نو هغې 400 عمانیانو کافرو په دې مسلمانانو تورې ایستلي دي نو مسلمانان 9000 کافر څه وو 400 چې مسلمانانو په شروع کړی دی چې هغه 400 والا سرونه کټ کړي دي هغه ټوله کړي او د هغې سرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي او څلورمه ورځ ده چې
چې 9000 پوج د مسلمانانو د مدینه منورې نه راورسېد د مسلمانانو امداد لا او ټول پاسونو ناست او نيزي نیولې په نيزو کې د کافرو سرونه دي چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایله که تاسو چرته راغلئ او دا سرونه تاسو چل کړی دی امام عمر رضی الله تعالی په دویم ورځ د خطر علی ګلیو چې ورشه شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا چې لار رانه یې رشي و د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو هلته خو د کافرو سره مقابله راله نو هلته خو 4000 مردار کړه چې اوس تاسو لره ورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې 4مه ورځ شوه که نه دوی ته وی وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9000 پوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9000 نور پوج راغلی دی ولا سرونه هم د کافرو راوړي دي پار یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9000 پوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لکه پوج یې اوسغلو 10 لکه پوج یې وتښتو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو ارام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان داغي دفن کول شروع کړو صحابه کرامو دفن کول شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام او شمارل نو 4.5 صحابه کرام ته شهیدان شو 4.5 صحابه کرام څه شو شهیدان شو او چې د کافرو مړي او شمارل نو 2,00,000 کافر مردار کړیو 2,00,000 کافر مردار کړیو او د مسلمانانو نه 4.5 صحابه کرام شهیدان شو دا هم یو غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروسته شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نگرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ته که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي واقع به د ټوله بیان کړه تاسو هر څه ير دي تاریخ درته بیانوم دې لپاره چې د خپل اکابر دغه نه خبر شي کنه 10 لکه او د 15,000 کسان مقابله سو کسانو کړي وا 2,000 سو کسانو داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे والا نشان کلک کړئ چې همیشه داسې هسته بیانات او واقعات تاسو مخې راځي کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام